بسم الله الرحمن الرحیم. زمي سید علي سره نن په چار چې کوم دی تللی دي او هغه د خپل د حق لپاره چې کوم مختلف قسم مطالبات کوي. په دې کې د آل پارټیانو چې کوم دي هغه کسان پکې دي ټول وسره مشترک راغلي دي. په دې کې د چارباغ کوم انتظامیه چې دا پولیس وغیرہ هغه هم ټول راغلي او دوی د خپل مطالبات کوي چې هغه کې با تاسو ښکاري چې ایجوکیشن د لپاره ګز ډیګري کالج غواړي او دا سينور دي تاسو دا بینري کم دي تاسو یې نه چې ټول माना कि इस जहां को गुलशन न कर सके, माना कि इस जहां को गुलशन न कर सके, कहते तो कुछ हटा दी गुजरे जिधर से हम अवैधान अमन को अवध सुब्रलोई सबूत سلام اورورا د چارباغ کم ینګ کسان چې دي په دې کې د ټولو پارټیانو کم کسان چې دي هغه راوتلي دي او تاسو یې چې دا غوي د چارباغ کې تر اوسه پورې زمونږ ایم ان ای ایم پی ایچ چې کوم دي هغوی داسې سکارونه مارونه نه دي کړي. نو د هغې په وجه باندې دلته کې د ټولو پارټیانو کسان چې کوم دي هغوی لګیا دي او احتجاجي مظاهره چې کومه ده هغه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. وإدام دا امن خوخول سمرلوی ثبوت دے. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تاسو بینر په لاس کې راغستلې ده ما ته دې باره کې صحیح علم انفارمیشن نه کوي. بیا سره څنګه تاسو ته پته لري چې صافي برادرۍ هم په دې احتجاج کې شرکت کړی دی او تاسو هم د چارباغ د هسپتال لپاره ډېرې منډې تړلې هم والي خو زموږ د بدقسمتۍ نه هغه سیاسي خلک چې کومو خلکو د عوامو لپاره خو تر اوسه پورې هغوی د چارباغ چې کوم حقوق دي هغه نظرانداز کړي. چې تاسو وګورئ د جون 2019 په بجټ کې د جون 2020 په بجټ کې په دې دواړو بجټونو کې د چارباغ لپاره هیڅ قسم میګا پروجیکټ نشته. که تاسو وګورئ بسات کې اووه تحصیلونه دي او د شپږو تحصیلونو کې ایچ کیو هسپتال شته بلکې د چارباغ کې ایچ کیو هسپتال نشته. بل طرف ته وګورئ په چارباغ کې اوس یو ډیګري کالج صرف د بوایز لپاره منظور شوی دی خو تاسو په شپږ تحصیلونو کې وګورئ چې هلته کې دویم او دریم ډیګري کالج چې دی هغه موجود د چارباغ میندې خویندې اوس هم چې دی هغه بهر تحصیلونو ته ځي. دا زموږ لپاره ډېر د افسوس خبره ده. د دې احتجاج صرف موږ دا دی چې دا یو غیر سیاسي احتجاج دی. ځوانان راپاڅېدل د دې لپاره چې موږ له چې دی نو هغه هسپتال پکار دی پی ایچ کیو موږ له چې د ګرلز ډیګري کالج پکار دی او همدغه ناره ده چې وي وانټ هسپتال وي وانټ ډیګري کالج. مننه. ناظرین زموږ سره په دې مهال چې کوم دی سات نیوز یو انکر چې کوم دی هغه زموږ سره موجود دی. دغه سره هم خبرې کوو. سکون خان دې باره کې تاسو څه وایې؟ سرجي یو جهان مننه څومره کتونکي دي هغو اول په دې خبره زیات ملګري دا کمنټس کوي زموږ احتجاجي مظاهره د دې دپاره ده چې په چارباغ کم بیسیک حقوق دي هغه حقوق د چارباغ عوامو ته میلاو شي. زموږ احتجاج په دې پرامن احتجاج دی چې چارباغ ته پی ایچ یو هسپتال چې دی موږ ته د ټي ایچ کیو هسپتال ضرورت دی چې موږ ته ټي ایچ کیو هسپتال میلاو شي. دویم دا چې موږ ته د ضرورت ده موږ ته د بوایز ډیګري کالج ضرورت ده. هغه محمود خان په خپل دلچسپۍ باندې منظور کړی دی خو پکار ده چې په دې کې هغه منظور شي. هغې ته پیسې مختص شوي دي خو چې په هغې زر ته زره کار هغه ځي. اصل خبره دا ده چې مونږ هغه ځای ته ځو نو زمونږ د سټوډنټانو څومره خرچه راځي هلته مونږ ته سیټونه میلاویږي نه میلاویږي ځکه چې زمونږ کوټه هلته
زمونږ د خپل حق لپاره راوتي یو چې د چارباغ بچي ته د چارباغ حق میلاو نشي زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نشي زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نشي ورک هغه مشال چې تیاره وي او دی بل نشي یو جهان مننه ناظرین تاسو وکړو زموږ د سوات نیوز ملګری هغه ډېر خپلې دغه وکړو مخکې زه بوزم جاهد بایجان چې کوم لګیا دی هغه دغه کوي هغې دپاره به فس کړو بل زمونږ دپاره اسپتال پکار دی چې زمونږ ضرورتونه او زمونږ مسلې په خپل کور باندې موږ ته میلاو شي ګوره زمونږ نادر آفیس دی چې هغه موږ له مستقل شي چې کمپلیټ کار یې په چارباغ کې کېږي چې په خوازخېلې ته منګولې ته او دې ځایونو ته بیا په دوباره باندې خلکو له تکلیف نه ورکوي ګوره نادر آفیس راغلی په ټیمې کې په انډرګراونډ کې دی او ارضي ته ورته نو مهرباني وکړئ موږ د خپلو د حیدرعلي خان نه د خپل ګران نه د خپل وزیر اعلی نه دا خواست کوو چې چارباغ په تحصیل دې رحم وکړي او مهرباني دې وکړي زموږ د جایز مطالبات دې ومني ستاسو ډېره مهرباني ستاسو ډېره شکریه جي زه د چارباغ بازار نایب صدر ډاکټر افتخار صاحب ته درخواست کوم چې هغه سټیج ته راشي یاسر خان که راغلی هغه ته درخواست کوم چې هغه سټیج ته راشي د ګلیباغ یونین کونسل نه زمونږ سابقه ناظم صاحب راغلی دی ضیا خان هغه ته درخواست کوم چې په مختصر الفاظو کې ستاسو سره خپل موقف شیر کړي جناب ضیا خان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما د تحصیل چارباغ غیرتمندو کشرانو مشرانو او هغه ځوانانو او د میډیا هغه ملګرو چا چې دا نننۍ غونډه د څه مقصد لپاره راغوښتې ده یقینا هغو ته داسې رایټاکسین پیش کوم هغه د داد ستاینې او د دې لایق دی دوی ته بار بار مبارکباد په دې باندې ورکوم چې دوی دا غونډه وکړه د کوم نیک مقصد لپاره د هغه ستاسو زموږ ستاسو د مخې ده ملګرو تاسو ته پته ده چې آبادي په هر علاقه باندې سیوا کېږي ورځ په ورځ کمیږي نه زموږ تحصیل چارباغ کې چې کومه بېچي روغه وه دا تقریبا د 4-5 هزار افرادو لپاره روغه شوي وه نن د تحصیل چارباغ آبادي تقریبا دا کم لاس سنټ چې کم شي د دې مطابق 1,30,000 سمثینګ ده نو تاسو ما ته دا ووایئ چې دا آبادي زموږ دا کومه بېچي چې دا موجوده دا ایفورټ کولی شي نه شي کولی موږ له کم از کم پر خپل تحصیل باندې هیډکواټر اسپتال ضرورت دی انتهایي که دا اسپتال موږ ته دلته کې میسر شو نو د دې چارباغ چې کوم مریضان دي کوم د هغې لوډ چې په سیدو شریف باندې دی یا په خوازخېل دی په هغو به هغه لوډ کم شي هغو ته بعد د مریضان ته نور بیډروم هم میلاو شي نو لهذا موږ ته دلته کې د اسپتال انتهایي ضرورت دی دویمه خبره دا چې زموږ کوم ډیګري کالج چې جاوید بایجان کومه خبره وکړه جنکو لپاره اکثر زموږ ماشومان چې میټرکه پورې تعلیم وکړي نو هغوی بیا د لرې تلو طاقت نه لري غریبانان دي د هغو سره کرایي نه پرایویټ ګاډۍ ځان نه شي کولی د دغې وجې هغو مزید تعلیم خپل جاري ونه ساتي هغو هم په هغه ځای باندې خپل تعلیم سټاپ کړي نو زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې دغه ډیګري کالج او دغه هیډکواټر اسپتال چې دا زموږ پرې تحصیل باندې راکړي دا نننۍ چې کومه غونډه ده د دې د یوې پارټۍ سره هم تعلق نشته دا د دې عوامو بنیادي او عیني حق دی موږ دغه بنیادي او عیني حق غوښتو لپاره راغوښتي یو نن دا نوجوانان راوتي دي خو زما د پوره تحصیل چارواکو عوام ته درخواست دی که د هغو تعلق د هرې پارټۍ سره دی که هغه د پي ټي آی سره که د مسلم لیگ پیپلز پارټي جے واي جماعت اسلامي ایون کاره پارټي ده دا هغو ټولو له پکار ده چې په دې نننۍ غونډه کې هغو ټول شرکت زموږ سره کړی دی نیکسټ ټایم به موږ بیا انشاءالله راغونډېږو تر هغې پورې به راغونډېږو چې څو زموږ دا حق موږ ته په دې تحصیل باندې میلاو شوی نه دی موږ وزیر اعلی صاحب ته د دې حلقې چې کوم زموږ متعلقه ایم این ای دی کوم ایم پی ای صاحب دی هغوی ته موږ درخواست کوو هغوی ته بار بار دیاني ورته کوو چې دپاره د خدای په دې تحصیل باندې رحم وکړئ د دې تحصیل د دې خلکو سره خیر ښېګړه وکړئ لارې کوڅې هم ډېر ښه کار دی بجلۍ ستنې ټرانسفارمر هم ډېر ښه کار دی خو د ټولو د بنیادي څیز چې دی که نه هغه تعلیم دی او صحت دی چې تعلیم او صحت پکې نه وي که نه یو علاقه ترقي نه شي کولی نو لهذا V1 Hospital V1 Hospital V1 Hospital V1 Hospital لہذا موږ د دې نننۍ غونډې په ترو باندې متعلقه چې کوم ایم این ای د ایم پي هغوی ته درخواست کوو چې تاسو پوري طور د دې منظوري ورکړئ وزیر اعلی صاحب ته درخواست کوو چې برای مهربانۍ زموږ پر تحصیل باندې نظر واچوه چې کومې منصوبې ته نور ورکول وړې هغه منصوبې موږ نه هم راکړه دا زموږ هم حق دی لهذا موږ تا ته بار بار درخواست کوو او په دې خبرو باندې زه خپل تقریر راغونډم ډېر مهرباني والسلام वही बुई गुल ले गई बैरूनी चमन राज चमन बुई गुल ले गई बैरूनी चमन राज चमन क्या क़यामत है कि खुद फूल है गमाज चमन जमंगा पे मल्क बांधे दा जमंग बदकिस्मती रची आगा कसान पे मंग बांधे मुसल्लत कड़े शवी दी असम्बली पे फ्लोर बांधे जिम्मेदार सड़ी बयान वर्को
چې زمونږ د پایلټانو لایسنسونه چې دي دا جعلي دي. په سیویل ایویشن اتارټي دا د ایرفورس ماتحت اداره ده، په هغې باندې قدغن ولګو. دا لایسنسونه خو نه بې نظیر ورکړي، نه نواز شریف ورکوي او نه موجوده زمونږ عمران خان ورکوي. او نن ټولې دنیا ته خطونه لیږي چې زما لایسنسونه اصلي دي. ما تحقیق مکمل کو، هلوی دا بیان ورکو چې پی ای ای تباه برباده کړه. او دا د یو څو مخصوص طبقې د خوشحالولو لپاره چې په نیویارک کې د پی ای ای یو قیمتي هوټل دی روزویلټ، او د ټرمپ زوم هغه په هغې کې خواهش ظاهر کړی دی چې زه په دې باندې ټرمپ راور جوړول غواړم. د هغې د اونې ټولې دا خو د خرڅولو لپاره دا پروګرام روان دی او زموږ پی ای ای بدنامه کړه. زه د دې ذمهدار صاحب ته دا وینا کوم چې دغه وزیر هوابازي دي فوراً پاکستاني قوم مندراسو ټولو ته د تریابون کوي. تاسو د پاکستان ته یې نه غرقه کړه. عزتمندو که په دې مجموع کې خواجه قاسم هلته یې کښېني، هغه د مهربانۍ د سټیج کې راشي او نبي نازي هغه په مختصر انداز کې خپل خیالات اظهار وکړي. جناب افتخار خان زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زمانه چارباغ غیرتمند نوجوانان او خاص کر زه د شفیع الله صاحب ډېره شکریه ادا کوم په دې دفعه باندې. زموږ په چارباغ تحصیل کې یو داسې نوجوان راپاڅېد چې هغه د یو بنیادي حق او د بنیادي یو مسلې راچوته کړه او موږ یې راویښ کړو. نو زه هغه ته په دې اقدام باندې خراج تحسین پیش کوم. په تفصیل باندې نه ځو، وخت ډېر زیات کم دی. د چارباغ آبادی 1,30,000 نه اباو ده. تاسو وګورئ موږ هغه تحصیل آبادي پاپولیشن چې دی هغه ورځ ته ورځ سیوا کېږي. زموږ د تحصیل چارباغ چې کوم بنیادي مسایل دي که د هغې لپاره موږ دغه شان په یو پلیټ فارم باندې متحد شو او راوځو، نو انشاءالله چې زموږ دغه مسایل به زموږ په دې درشل باندې حل کېږي او انشاءالله موږ په هغې باندې ټول متفق یو. زه به تاسو ته یو 2-3 مثاله درکړم. آر پی ای کیسز ورته وایي چې په روډ باندې کله اکسیډنټ وشي، موږ خپل مریض یا خواځخینه کړو یا سیدو ته وړو، هغه په لاره باندې مړ شي، ایکسپایر شي. که فرض کړه موږ ته د دې خپل تحصیل کې د تعلیم او په صحت په حوالې سره دا کوم مراعات چې دي او فیسلټي دا موږ ته مهیا شي، دا زموږ لپاره یو ټوکیان خبره ده. خبره به زه دا وکړم چې په سوات کې دوه تحصیلې دي، او هر یو تحصیل سب ډیویژن دی او هر تحصیل له هر سب ډیویژن له هغه فیسلټي او مراعات ورکړل شوي دي بغیر د چارباغ نه. تاسو وګورئ دا چارباغ سب ډیویژن دی. موږ د تحصیل هیډ کوارټر هسپتال ته تر اوسه پورې محرومه یو، هغه سهولت موږ تر اوسه پورې وړاندې راکړی شوی چې ما د تحصیل او د سب ډیویژن مراعات نشي راکولی. تاسو خو له ما ته د ضلعې خبره کوئ چې افر ضلع جوړو. لاول ما د تحصیل فیسلټي راکړئ، د ضلعې خبرې وروستی دي. دا بنیادي مسایل دي د صحت په حواله باندې، د تعلیم په حواله باندې، د واټر سپلای سکیمونو په حواله باندې. دا د انساني ضروریات دي او دا بنیادي مسایل دي. نو زه د شفیع الله صاحب ډېر زیات شکرګزار یم چې نن یې موږ راویښ کړو او دغه شانتې د هر جایز مطالبات لپاره چې کوم زموږ د تحصیل د بنیادي مسایل دي، زموږ د عوامو مسایل دي، نو انشاءالله تعالی زموږ د هغې په حق کې ټول متفق دي. بل موجوده زموږ ایم پی ای صاحب ګران صاحب، زموږ ایم این اے صاحب ډاکټر حیدر صاحب، ډاکټر حیدر صاحب خو د دې فیلډ سره وابستری ډاکټر دی. په هر حال د دغه فیلډ نه خبر یې چې یو انسان ته د صحت په حواله باندې څومره ضروریات دي او څومره ایمرجنسي چې هغه دغه فیسلټي ورکړی شي. تر اوسه پورې موږ د هغه فیسلټي نه محرومه یو. زما د دغه چارواکو دا مطالبه ده، موږ د ادارې خلاف نه یو، موږ د ایم پی ای خلاف نه یو، موږ د ایم این اے خلاف نه یو، موږ د انتظامیې خلاف نه یو. موږ د خپل بنیادي حق غواړو چې هغه زموږ د دې خلکو بنیادي ضروریات دي او هغه هسپتال او هغه ضروریات چې موږ ته په ټایم باندې دلته په دې تحصیل کې مهیا شي. په اخر کې به زه ستاسو او د خاص کر د شفیع الله صاحب دا موږ نن څه چا راویښ کړي وو هغه دا ځوان دی، زه هغه پرشیه کوم چې دغه شانتې د هر بنیادي مسایل دپاره موږ په یو پلیټفارم باندې متوجه شو. ډېره زیاته مننه. نو ډېره شکریه. زه
د دې موجوده پروګرام روحي روا جناب شفیع الله صاحب ته درخواست کوم چې هغه ستاسو شکریا ادا کړي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. جناب شفیع الله صاحب. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. سوق په 50 مین وي، سوق په 50 مین وي. زما خو مینه د چارباغ سره ده. زما دوستانو ځکه نن راوتی یم، دا ما خپله ذمهواري ګڼلې ده، ځکه چې زه د دې پارټۍ یو اهم رکن یم. په ما باندې د نوکرۍ نظام ولګېد، په ما پسې هره شپه 4-5 چمچې رالیږي چې ته قلار شه. دا مطالبات څه دي چې لکه زه تا له کلاسپورټ درکړم، که ته زما نه بله نوکري غواړې. ما واحد یوه خبره کړله، که زما خور مور له ته عزت ورکړې نو ما له هسپتال او ما له کالج جوړ کړه. زما بل څه دیوالپاڼې نشتي. دویمه خبره، په ما پسې د پي ټي آی خپل د دې تحصیل چارباغ درانه خلک دی. دا الفاظ چې دي دا درانه ورته ځکه یم، هغو به دې الفاظو پوهېږي چې زه دا خبره کوم. ته ماته څنګه دا خبره کوې چې په چارباغ کې ته ماته رکاوټ جوړېږي؟ زه ذاتي مطالبه نه کوم، د خپل ورور دپاره کوم، خو زه د دې کلي دپاره کوم. ما دغه دفتر لګولی او د دې دغه لپاره ما لګولی چې زما خور ته، زما مور ته، زما د چارباغ دې خلکو ته دلته هسپتال راشي، دلته کالج راشي، نو موږ به په فخر سره وایو چې عمران خان زنده‌باد. خو نن زه دا ډېر په شرم سره یم چې هغه زموږ سترګې ښکته کړي دې قوم ته. نن زه څنګه یم چې پي ټي آی زنده‌باد؟ څنګه زه به تا پسې وګرځم؟ څنګه زه ستاسو پارټي سپورټ کوم؟ څنګه زه مرازا ګاډی وای څه کې د سواتنیز ملګرو تاسو یې نه چې شفیع الله شهاب صاحب چې کوم دی هغه شفیع الله صاحب نه چوکېدو اړیم حق بیان او انشاءالله تعالی دا زما پوره عمل ویډیو دا زما د ښه سړیتوب ثبوت دی. او آینده لپاره که زما کالج زما هسپتال منظور نه شو، انشاءالله په دې روډونو به پلی شو او تر هغې به نه وي تر څو چې تا استعفا نه یې ورکړې. زما ایم این ایم دی انشاءالله. تاسو به زما سره ولاړ یې که نه؟ انشاءالله شپې به کوئ دلته انشاءالله. زه ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم په دونه خپل ځای کې او په ټولو ستاسو یو کیسې ته ډېر مننه. زه تحقیق برادرین نه اویس ته درخواست کوم چې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي په مختصر الفاظو کې. على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से न ज़ंदानों से डर تاسو ته پته ده چې د میډیا هر فرد وختن په وختن د چارباغ د حقوقو تپوس کړی دی او د چارباغ د حقوقو دپاره او د دې د وجې نه هر قسم سیاسي خلکو د میډیا ملګري هغه چې دی هغو له یې تنبیه ورکړې ده، هغو له یې چې دمکیانې ورکړې دي. خو زما دې په خدای قسم چې د میډیا یو ملګری هغه د تحصیل چارباغ د عوامو او د هغو په حقوقو هېڅ کله سمجوته نه ده کړې. او تاسو چې دا نن ګورئ چې شفیع الله په شان ملګری، نو دا هم زموږ د میډیا د ملګرو یو خواهش و چې دا ځوانان راپاسي او دا ځوانان د چارباغ د عوامو او د چارباغ د حقوقو تپوس وکړي. زما عزتمندو مشرانو، نن که کشران راپاسي افسوس پکار دی موږ له، افسوس پکار دی چې نن د چارباغ ټول غیور خلک راپاسېدلی یو سړی چې دی هغه هېڅ قسم ځای نه یې پاتې او دا ټول میدان چې د خلکو نه ډک وی. زما عزتمندو، زمونږ د ټولو نه اولنۍ مطالبه ټي ایچ کیو هسپتال دی، که ځمکې له ځي او که اسمان نه ځي. د دې سټیج نه یې درته ویم
که زه صحافي ما د ټولو نه اول زه د چارباغ شهري ما که ځمکې لري او که اسمان لري دا ډېر هسپتال به راکې او که دې رانه کو دا درته ووایم که دې رانه کو زما دې په خدای قسم مې دلته به یوازې یو خو په دې روډونو کې به درسره پراته یو که مونږ ته جیلونو ته بوځې او که مونږ هر ځای ته اچې خو د خپل غیور عوامو سره به چې دی نو مونږ همیشه ولاړ یو دویم زمونږ دویم مطالبه څه ده وی وان ډیګري کالج او ګرلز ډیګري کالج په سوات کې 7 تحصیلونه دي 7 تحصیلونه ځان لږ پوه کوي په شپږو تحصیلونو کې ډیګري کالجونه شته پی ایچ کیو هسپتالونه شته دا یو چارباغ زنو پلانو ډاکټر بھائی تاسو ټول ورته یتیمانان ښکارئ بې غیرته ورته ښکارئ چې دا خلک خپل تپوس نشي کولی په هر تحصیل کې دویم ډیګري کالج منظورېږي د کابل ټي ایچ کیو هسپتال په هغې کې توسیع کېږي د مټې هسپتال په هغې کې توسیع کېږي ولې دې لاس ته مونږ بمړې اچولي مونږ نن کولاو علی الاعلان وایو علی الاعلان صحافت وروستو هر څه وروستو غم خادي وروستو دلته که څوک هر څوک خفه کېږي پی ټي آی ملګری دا زما د چارباغ حق دی سبا به زمونږ کشران را رسي زمونږ دا مشران له به سیچل کېږي بره چې فایر وشو 2 کسان په هغې کې زخمیان شو د کوم ځای سره حساب ورکړلی تاسو ته پته شته زه صحافي یم دا پولیس ایس ایچ او صاحب ولاړ دی د هغه نه تپوس وکئ د پیزاګټ سره حساب ورکړلی دا د الله په لاس کې د خو که په چارباغ کې هسپتال وی نو شاید چې بچی وی لږ تکلیف په هغه ته ډېر نه و عزتمندو ټایم نه علم خو یو مهرباني وکئ چې کله هم اواز اوځئ د چارباغ د حق دپاره که نه هغه ورځ لرې نه ده چې دا د چارباغ چې کوم کشران دي که چېرې تاسو مشران ژوندي وئ نو که دا مسایل حل نه شو په مخونو به یې د لاړې ټوکلي او که ژوندي نه وئ خیرې به درته کوي چې دې خلکو د چارباغ چې نو مسایل نه دي حل کړی او دا ایمرجنسي ولیده چې یو ایمرجنسي لاړه دی به اوس هم زمینګوري ته ستاسو د مخې لاړ دا به یا په دې لاره ستا ورکړي او که هلته ورسېد نو غریب بچي دی نو زرې زرې شی په یو شعر ستاسو نه اجازت غواړم وایي زندگی جهدی مسلسل ہے تماشا زندگی جهدی مسلسل ہے تماشا ہے دیوانوں سکون خان ته درخواست دی چې راشي د خپلو خبرو خیالاتو اظهار وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه زه به سیاسي رنګ هم ورکوم ځکه چې ما مایک او کیمره پرېښودې دي زه راغلی یم پر سټیج ته راښتی یم زه د الاباد نه راغلی یم دا د چارباغ مسله نه ده دا د تحصیلي چارباغ مسله ده دا میجر ایشو دی د چارباغ چې دوله دا ورکړی شي زه خپل معزز ام پی ای ام این ای ته وایم چې صاحبه یو ډاکټر بل د معزز کورنۍ سره تعلق ساتئ تاسو مونږه د قومي اسمبلی او د پروفیشنل اسمبلی کورسو ډکېدو له نه وی لېږلي چې ته به لاړ شې چې د پی کې پور کورسۍ خالي ده ته به پې کښېنې لا باسه به درته ایسي لګېدلی ته مونږ دې له نه یې لېږلی مونږه ډاکټر صاحب زما دپاره پاس اسمان معزز ای خو ته مونږ دې له نه یې لېږلی او دا چې د چارباغ د خلکو سره وکړه داسې پنجابۍ میرزه نه مورم د چا سره نه کوي دا چې د چارباغ ډېر ښه اصل خبره دا ده چې چارباغ دا سیند چې دی دا په ګیندۍ کې نه ده راغلی چې ضلع سوات کې 7 تحصیله دي دا د ګیندۍ تحصیل نه دی ته د حق ورکه که حق نشي ورکولی نو مونږ له دولتو جنګ په مونږ د تحصیل نوم مه لګوه دا ماله څه راکړي دي یوه دې داڼه راکړې ده یو دې تحصیل آفیس راکړلی چې پټواري ناست دی خلکو کې دونه شعور شته چې خپل پیمایش کولی شي تاله زه په خپله ځمکه پیس درکړم ولې درکړم ولې تاله زه په خپله په ځمکه پیس درکړم صرف یې دیله درکړم چې ستا خزانې ډکې شي نه زه خپل حق غواړم د تحصیل بلډینګ دې ویسه دانه دې ویسه زمونږ په خلکو کې شعور راغلی دی عقل پکې شته جذبه پکې شته خپل حق غوښتی شي زه دا مطالبه کوم چې خزانه وړه نه ده خزانه وړه نه ده ډېرې اخیستی کېدی شي په هر ځاله جیداد اخیستی کېدی شي
چارباغ تحصیل کې یو هسپتال نشي جوړېدی. ولې اصل خبره دا ده د چارباغ خلکو بلې سترګې کولاو کوي. دا یوازې نن خبره نه ده، سبا 2000 نور ایشو دي که نه صرف په شناخت کارت کې تحصیل چارباغي او فیسیلیټي په سترګو ونله. زه تاسو ته دا وایم زما معززینو چې داسې ایشو راشي په دې راپاڅېده پکار دي، په دې ورتېده پکار دي. څوک وایي ولې پلانی مړلی؟ یا خدایه دا د اسمبلۍ د پلور خبره ده. ولې زه مړ یم؟ ولې نیمه ډوډۍ خورئ بیا یې کې مه ځئ؟ لکه دا د اسمبلۍ د پلور خبره ده. او دا یاره پی ټی آی کارکونان دي زموږ چارباغ شاټ نه شم یاره څنګه شاټ شم؟ زه شاټ نه راغلی یم، زما ځاله پړه پوډۍ ولاړ ما واوره. خبره دا ده چې یو کس ورکړی چې د ارتغل شان عمران خان وایي یا خدایه ما درته وایي چې زه وزیر اعظم شوم، زه خو دغه څکون یم. په دې کار کېږي چې ما واسکټ واغوستو، په دې کار کې یا سړی دې لاړ شي د ملک د وزیر اعظمې لاړ شي امریکې ته، زه به ایسي وباسم، زه به د نواز شریف ته کمرې نه ایسي وباسم. خدای دې پنې کول ته د موسمونو وزیر اعظم نه خو وزیر اطلاعات نه وي. هغه زر تاجګل له یاره د خپله سمه خبره وکړه. زه محمود خان ښایسته لاله زما خبره ده چې ډاکټر صاحب په مغز کونډونه خلاصومه په یو شعر اجازت غواړم. زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نه شي، زور هسې ورسره مل نه شي، ورک هغه مشال چې تیاره وي او دی بل نه شي. ډېره مننه. ډېره لا د سکون صاحب د خوندورو او خوږو خبرو نه وروسته جناب شاه صاحب ته درخواست کوم چې هغه د خپلو باندې د هغه شکریه ومدا کوم. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانه چارباغ خوږو مشرانو، درنو مشرانو، السلام علیکم. په هغه وخت کې نه زموږ وزیر خپل ایم پی ای او ایم این ای و، ایم پی ای ایم این ای اوس هم زموږ نه نشته، خو وزیر اعلی خو زموږ خپل دی که نه. هر څه زموږ خپل رول راغونډ شوي دي. وزیر اعلی صاحب نه خواست کوو چې موږ له دا هسپتال لازمي دی. تو به یو ځای کې بل ځای کې هر ځای منظوري کې د کړنو په سرونو کې چې کوم دی ډګري کالجونه جوړی نو ولې زموږ دا چارباغ چې کوم دی دې کلس دپاره پکار چارباغ خو چې کوم دی سټ ایریا ده، کمیټي پکې شته، هر څه پکې شته. خو موږ د هغه نه دا سوال کوو، پرزور مطالبه کوو. زر در سره دې دا او ورسره یې ډګري کالج کې مشرانو که موږ په کور او په کوټلو کې کینو زموږ به یوه خبره نه اورېدل کېږي. زموږ چې څو پورې ماشوم جړلی نه وي مور والا چې کوم دی پیم نه ورکوي. نو مهرباني وکئ چې کله زموږ ته داسې ځوانان راوځي چې هغه نه به پالیټکس کوي، نه هغه چې کوم دی الیکشن ته ودرېږي او هغه زما ستا لپاره خپله مرۍ خوږی، هغه ستا لپاره به هر قسمه تکلیف برداشت کوي. نو موږ له پکار دي چې موږ د هغې په شا ودرېږو او موږ چې کوم دی هغې له سپورټ ورکړو. ناظرینو تاسو وکتو چې د چارباغ عوام کم ینګ جنریشن چې دی هغه ټول له وتلی دی او په دې محل له وتلی دلته کې ټي ایچ کیو هسپتال او د هغې سره سره چې کوم دی موږ لا ډګري کالج د فیمیل چې کوم دی هغه دلته نشته په چارباغ کې. د هغې دپاره نو ډېر بهترین قدم دی کېښودو او په دې وجه کېښودو چې یاره زموږ ایم این ای ایم پی ای یا آل پارټیانو کې څوک دي هغوی موږ ته هېڅ قسم دغه نه راکوي. په هغې کې زموږ سره زموږ ایم این ای چې دی ایم پی ای چې دی هغوی هېڅ هم نه دي کړي چارباغ کې په نورو ځایونو کې هغه کوي. زه د روان پروګرامه پورې نو خپل کوربه میاسر علي له اجازت ورکوي.